دا یو بل ورور چې کوم دی هغه دا سوال کړی دی چې یاره په باتروم کې چې کومه لوټه او دا اوزار چې کوم دی هغه پراته وي نو آیا په دې باندې چارهدام کول؟ نو عزیزانو په دې باندې چارهدام کولی شي خو لیکن مکروه دي. مکروه په داسې بنا باندې دی چې یاره د خلکو طبیعت چې کوم دی هغه نه مني. اوس تاسو به ګرځېدلی په دې معاشره کې اوسېږئ، بار به وتې په بعضې باترومونو کې داسې لوټې هغه پرتې وي چې د خلکو د لاس د لګولو هم چې کوم دی هغه طبیعت ورته نه کېږي. نو په داسې لوټه باندې خو د سر اودس نه دی کول پکار ولې د هغې داسې هغه طبیعت بالکل بدل شوي، هغه رنګ او هغه بوی باقاعده د هغې نه چې کوم دی هغه ځي، نو په داسې باندې نه دی کول پکار. او که وکړو نو هغې که یو کس طبیعت هغه مني لګیا دی، هغه صحیح یو ځای کې باتروم کې پاکه نوې لوټه پرته ده، بیا د هغې خسته طریقه دا دی چې تا به استنجا دپاره اوبه راواغستې، استنجا دې وکړه، ځان دې چې کوم دی ستر عورت هر څه هغه دې صفا کړل، شرمګاه چې کوم دی هغه دې صفا که، نو بیا په هغې لوټه دننه نه خیر دی که ستا زړه تسلی دپاره که دننه یې کنګاله که د پاسه نه پې لږې اوبه دغه واړوه کنګاله که ستا زړه چې کوم دی تسلي شي بیا پکې اوبه راواخله. زمونږ په عموما په دې معاشره کې هغه دغه دی دا لوټه د استنجا دپاره هم استعمالوي او د چارهدام دپاره هم چې کوم دی هغه استعمالي، حالانکې دا نه دی کول پکار. د استنجا په ځایونو کې بس یو لوټه ځان له مستقل پرته وي او د چارهدام دپاره چې کوم دی هغه ځان له چې کوم دی هغه پرته وي.